अवकात ममनुआ यानी वो अवकात जिसमें नमाज पढ़ना मकरूह है, नमाज फजर और नमाज असर के बाद नफल वगैरह पढ़ना कैसा है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत हैं, फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि सुबह की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो जाए, और असर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए। इसी तरह सुबह सादिक के बाद फजर की सुन्नतों के अलावा कोई और सुन्नत या नफल पढ़ना मकरूह है, और गुरूब आफ्ताब के बाद मगरिब के फ़राइज़ से पहले नफल पढ़ना ममनू है। मुहतरम मुसलमानानो, बाज़ी वक्तुना दासी दी چې هغې کې منځ کول هغه مکروه دی، لکه د سحر د مانځه نه وروستو هیڅ یو نفل سنت وغیره نه کیږي. بعضې ملګري داسې وي چې هغې نه سحر سنت شوي وي، ډایرکټ جمع کې حاضر شي سحر سنت اونه کې، نو دغه سنت چې کوم دی هغه بیا د مانځه پسې متصل نه کیږي. هغه چې کله نور روخیږي د نور راختلو نه وروستو به کوي، تر زوال پورې ماسپښین پورې د سحر دا سنت ته کولی شي. بل د مازیګر مانځه نه وروستو کله چې مازیګر جمع وشي، د مازیګر مانځه نه وروستو هیڅ نفل وغیره نه کیږي. او کله چې د سحر اذان ویل شي صبح صادق روخیږي، نو د صبح صادق نه وروستو د سحر د اذان نه وروستو صرف 2 رکعات سنت بکای د فرض نه مخکې د دین علاوه نور نفر وغیره بیا نه کیږي. او دغه شانتي د غروب افتاب نه وروستو لکه د ماخام ټیم داخل شي او د فرض نه مخکې یو کس نفل وغیره کوي، نو دا ممنوع دي. نو د دې وختونو خیال ساتل پکار دي چې په کم ټایم کې منځ کیږي، کم ټایم کې منځ نه کیږي، کم ټایم کې منځ چې کم دی هغه مکروه کیږي، د کراهت نه خالی نه وي. نو د دې وجې نه د دې وختونو خیال ساتل پکار دي چې خاص کر موږ او تاسو دا وختونه وپېژنو چې دا مکروه اوقات دي. او دا کلیپ مخکې شیر کو چې نورو مسلمانانو ته پته ولګي چې یاره دا په دې وخت کې دا منځ کول مکروه دي، په دې وخت کې منځ کول چې کوم دی د کراهت نه خالی نه دي، نو چې په دې وخت کې مزمون نه کومه